یو تپوس کوم چې پروګرام ډیر وګدو منه دا کم خلک چې په ټیک ټاک ذمہ دار دي چې فحاشه او ریانی خوري د دوی په حواله د اسلام حکم څه دی؟ اسلام حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخکې پیشنګوئی ورکړی دی چې داسې به کیږي. دا د قیامت ته نښو نه یو نښه ده او د دجال د راتلو یو بهترینه اسانه ذریعه ده. نو هغې دپاره زما خدا درخواست دی الله پرېږدي نه. ګورې دا دین چې دی که نه د دې دپاره دین خو د الله دی. الله پیغمبران راولېږل، علما راولېږل، ډېر محنتونه وشو، ډېر خلک شهیدان شو. نو الله دغې ته ګوري که نه چې څوک د الله د دې دین په لار کې رکاوټ جوړېږي او د دین د بدنامولو او د جعلي فتنو نو الله هغه بیا رانیسي. نن سبا جي تاسو ته پته نشته، ما ته پته ده. ډېر هلکان داسې دي چې هغوی نن بچي نشته، هغوی نن د واده صلاحیت نه لري د دې ټیک ټاک د برکت نه. د یو بې نقصان نن سبا تاسو ریشو د هغه وګورئ، د ایډز وګورئ، دومره زیاته ده چې د حد نه دی د دې ټیک ټاک د برکت نه. نور جوړوالي د پکې نه ځو. نن سبا ډېر هلکان چې دي هغوی د خواهش پرستۍ هغه حدود کراس کړي دي. اوس د هغې هغه صلاحیت ختم دی چې د هغې د اولاد وشي او د هغې د بچي وشي. څومره لوی نقصان دی. بلکې زه به تاسو ته یو ډېره بېادبي دې معافي، بیا دې بېادبي معافي یو خبره وکړمه او هغه دا چې نن سبا په کشر کول کې د خویندو د خور او د رور په منځ کې ناجایز تعلقات د دې د ټیک ټاک د لاسه روان دي او جوړ شوي دي. دې نه د غټه تباهي او ګمراهي به له کوم ځای کې کیدی شي. دا د ترور لور او د ماما لور او د تره لور دا خو به تر منځه وباسو. دا مسایل مونږ ته راغلي دي، خلکو ویلي دي چې مونږ څوک وو، خو مونږ سره خو ټولې خبرې په دې زړه باندې امانت پرتې وي. نو زما خو دا کشر کول ته به زه ستاسو په واسطه یو پیغام ورکم، هغه دا چې مونږ مسلمانان یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. مونږ له نه دي پکار چې د الله د دین د بدنامۍ دا ځان ته مسلمان وایو دا کارونه کوو او د هغې ذریعه وګرځو د فحاشۍ د خورۍ، ځکه چې الله هر څیز برداشت کوي خو فحاشي نه برداشت کوي. امتونه یې په دې تباه کړي دي، قومونه یې په دې تباه کړي دي. نو زه به منت وکړم زمونږ کشر کول دي، زمونږ بچي دي، هلکان دي که جنکۍ زمونږ لوڼه دي، زمونږ اولاد دي. زه به ستاسو په واسطه باندې دا زولی به ورته ونیسم، درخواست به ورته وکړم چې مهرباني وکړې د دې فحاشۍ نه توبه وباسئ.